يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی مونږه تر 35 ساله پورې ویلې وه چې د بناء الکعبه چې مسله کومه راغلې وه هغه الله جل جلاله د نبی علیه الصلاة والسلام په ذریعه باندې حل کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د 40 کالو شو نو نبی علیه الصلاة والسلام عبادت ته شوق ډیر زیات پیدا شو. تاسو ته ما ویلو چې د دې نه مخکې به نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت ته میلاوېدو نه مخکې به نبی علیه الصلاة والسلام د ابراهیم علیه السلام په دین باندې چلیدو او واقعا مې تاسو ته ذکر کړو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو پیره ولاړو منځ باندې او ابو طالب ورته وکتل. ابو طالب ورته وی را تاسو ډیر زبردست کار کوي ډیر ښکلې طریقه ده تاسو ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت شوق په 40 سال کې پیدا شو لاړو غار حرا ته. غار حرا ته چې کله لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به التا ځان سره خوراک سکاک وړو او ځان له به هلته کې عبادت پې کو لګیا به د الله جل جلاله د طرف نه یو فرشته راغله حضرت جبرائیل علیه السلام. حضرت جبرائیل علیه السلام چې دی که نه الله جل جلاله دله 600 وزرې ورکړي دي. فرشته څه ته وي تاسو ته پته ده؟ فرشتہ ویلی شي جسم نوری یتشکل باشکال مختلفه. فرشتو دا الله جل جلاله ورله داسې طاقت ورکړی دی چې دی خپل دا یو نورانی جسم دی او دی په مختلف شکلونو کې چې دی نو الله جل جلاله په حکم سره راتلی شي. ان شاء الله بیا به چرته ووایو نبی علیه الصلاة والسلام ته به چې دی حضرت جبرائیل علیہ السلام دا حضرت دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ په شکل کې راتلو او دا جنات چې دی جناتو د دې دغه د جنات څه ته ویل شي جسم ناری یتشکل باشکال مختلفه. دا د اور والا یو جسم او دی لهم الله جل جلاله داسې طاقت ورکړي چې مختلف شکلونه دی اختیاروي شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په غار حرا کې ناسته حضرت جبرائیل علیہ السلام راغی. فرشتو را تذکرہ چې دی کنه دا قرآن مجید کې الله جل جلاله کړلا الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى وثلاث ورباع. الله جل جلاله ول وزر ورکړي دي دوا سلور دوا درې سلور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کله جبرائیل علیہ السلام راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اقرا وحی پر راوړم به وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په غار حرا کې راغله. غار حرا چې دی کنه الله جل جلاله دې مونږه تاسو بوزي بار غار حرا ته چې کله اوخیږي کنه اوسې خو ته بل یو روډ راوسته داسې بل یو روډ دی او هغه چې کې دي شي گاډو کې بیا سړی تر سزا پورې خېږي. نکله چې سړی راشي غار حرا ته او برخیږي غزه ډیر زیات مشکل دی. اوس ورته دی دا سړی کړی دی خو کله چې ورته انسان سوچو کی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام براتلو دومره لري د عبادت لپاره هغه غر ته سړی سوچو کی دومره سړی ستړي شي کنه چې سو دمی کی انسان التا او چې څنګه په غار حرا باندې داسې ودرېږي دا غار حرا داسې چې راځي د غار حرا کې دا غار چې دی کنه نبی علیہ السلام چې په کوم ځای کې عبادت کو هغه لږ غونته داسې ډېره کې نه چې لږ داسې کته یو غټ دی داسې بالکل ښه ښایسته ځای جوړ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هلته ناستو نو چې الته کې ودرېږي نو حرم شریف چې کوم دی نه ښکاري
هغه سړی وګوري ډېره زیاته مزه کې هلته کې ډېر خوند کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت جبرائیل علیہ السلام اقرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ما انا بقاری زوی قاری نیمه مطلب زه انپړ یم نشم ویلی بیا ورته حضرت جبرائیل علیہ السلام اقرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا جواب کوي زه نشم ویلی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان پورې راجوخ کو فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی داسې زور په ما باندې وکړ زما د اړوکو سمه چکا وکړه وی چې اقرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اقرا دا آیاتونه بیا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دغه ټیم کې نازل شو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دغه دا آیاتونه نازل شو دا ډومبه وحی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دینو د غار حرا په یره باندې را روان شو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کور کې ناسته وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی زملونی زملونی مال ساړه شوي دي ما په کمبل کې پټ کا بیا وی مال ساړه شوي دي ما په کمبل کې پټ کا وی زما داسې کیفیت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې زم مرم وی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته نه الله بخیر کی الله جل جلاله دې تا چرته سنه کی الله جل جلاله بستانه ډېر زیات کار اخلي ته خو د غریبانو مددگار او ته خدا سے او هستی چې تا نه خو الله جل جلاله ډېر غټ کار اخلي نبی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ترزوی او ورقه بن نوفل نومیو دبر تورات او د انجیل ترجمانی کوله په عبرانه او په سوریانه ژبه د جبنه د عبرانه او د سوریانه جبنه به عربی ته راړولو دغه مقدس کتابونه چې کوم وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بوتلو ورلا دا د ډېر غټ عالم وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زملونی زملونی کنه ناغا ورته وی ته خو ډېره بهترینه هستی او ته پیغمبر وی تا باندې الله جل جلاله دا وحی راغله کوم چې په موسی علیہ السلام باندې کوم فرشتہ راتلا تا باندې هغه فرشتہ راغله ته اخیری پیغمبر کوم د کم پیغمبر باره کې زمون کتابونو کې تذکرہ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بیا دا نازل شو یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا اے کمبل اغستون کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی دا ډومبني وحی بجرات لکنه نبی علیہ السلام بل ډیر زیات ساړه کیدو ودویم ځل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنه وی دثرونی دثرونی چې کله به وحی بیا راغلا وی علم ما باندې بیا وی صادر را خور کې صادر را خور کې الله جل جلاله دا وحی نازل کړه یا ایها المدثر اے صادر غستن کیا قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا آیاتونه بیا نازل شو نو ورقه بن نوفل ورته ته هغه پیغمبر د کم پیغمبر بارکه چې زمون کتابونو کې راغلي دي استاد تذکرہ هو چې دین او زمون په کتابونو کې موجود ده دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی آغاز واقعاتو